یو ملګري دا سوال کړی دی چې یاره داسې اسباب به کوم وي چې هغه انسان ته نجات ورکوي او په دنیا کې په انسان باندې په هغې سره چې کوم دی اسانتیا هغه راشي، یعنې چې هغه اسباب هغه کس استعمال کړي او په هغې سره څه راشي، په هغې سره هغه اسانتیا راشي په انسان باندې. نو هغه درې شیان دي چې هم انسان ته نجات ورکوونکي دي او هم په انسان باندې اسانتیا راولي په دنیا کې. اول د رب العالمین دپاره اعطا او ورکړه، چې ته د رب العالمین دپاره یو څه چاله ورکړي، پیسې ورکړې، صدقه وکړې وغیره، خو د رب العالمین دپاره اعطا او ورکړه دا هم انسان نجات ورکوي، هم په انسان باندې اساني راولي. او دویم سبب چې هغه په انسان باندې په دنیا کې اساني راولي او دغه رنګه د انسان ته نجات ورکوي التقوه، هغه د رب العالمین نه یریدل او په ځان کې تقوا پیدا کول دي. او دریم سبب چې په هغې هغه انسان ته هم نجات ورکوي او هم په انسان باندې اساني راولي، هغه دا دی چې د رب العالمین په وعدو باندې پوروالی، چې د رب العالمین سره د وعده وکړه، نظر دی ومنه یا د یو بله وعده وکړه د یو نیک کار په باره کې، نو په هغې باندې پوروالی چې دا وعده تا په هر څه د هر څه په باره کې د رب العالمین سره کړي، خو د رب العالمین په وعدو باندې پوروالی. او درې شیان داسې دي، دا درې شیان خو انسان ته نجات ورکوي، په انسان باندې اساني راولي چې کله انسان د درې خبرو لحاظ وساتي. خو درې خبرې داسې دي چې دا انسان هلاکوي او انسان تباه کوي. اول سبب چې په هغې سره انسان هلاکیږي او په انسان باندې هلاکت راځي، هغه د رب العالمین د ذات نه چې کوم دی هغه وایم په هغې نعمت باندې بخل کول، کوم نعمت چې رب العالمین د انسان له ورکړی دی، چې الله له کوم نعمت درکړی دی او په دې باندې د بخل وکړه، نو په دې باندې ته پوه شه چې دا زما د هلاکت سبب دی. او دویم سبب چې په هغې سره انسان هلاکیږي هغه دا دی چې کله یو انسان د رب العالمین د ذات نه چې هغه مستغني شي او ځان ته بې پروا کړي، نو دغسې انسان زموږ الله څه کوي، هلاکوي او تباه کوي. او دریم سبب چې په هغې سره انسان هلاکیږي هغه دا دی چې کله دا انسان د رب العالمین د وعدو تکذیب وکړي، د الله سره یو خبرې وعده وکړي او بیا دغه وعدې خلاف کوي، بیا دغه وعدې څه کوي، دغه وعدې تکذیب کوي، څه کوي، دغه وعدې تکذیب کوي. نو دا درې شیان انسان ته نجات ورکوي او دا درې شیان چې دا انسان تباه کوي، دغه اسباب شو.